رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، یا رسول زه ډېر غریب یم، بال بچه‌دار یم، د رزق درک راکنه نه لګي. حضور علیه السلام ورته وفرمیل لاړ شه کور ته، فسلم ان کان فی احد، کور کې څوک وي باغې سلام واچوه، والا فسلم علی نفسک، که کور کې څوک نه بیا به ځان سلام واچوه. ثم اقرأ قل هو الله احد مرة واحدة، بیا قل هو سورت یو ځل ووایه، سورت اخلاص یو ځل ووایه. هغه سړی لاړ څه ورځې پس راغی، حضور علیه السلام ته تپوس وکړو چې تا وایي چې زه ډېر غریب یم، بال بچه‌دار یم، د رزق درک راکنه نه لګي، تا څنګه چلو کوو؟ یا رسول الله زه کور ته لاړم، کور کې مې سلام واچو، د هغې نه مې پس مې سورت اخلاص یو ځل ووایي، قل هو سورت مې یو ځل ووایي. نو الله را باندې دومره فضل وکړو چې مخکې ما کړ د رزق درک نه لګېده، اوس زه د ګاونډیانو هم انتظام کوم. الله په قرآن مجید کې ډېر څه ښودي دي، موږ له عمل پکار دی او یقین چې کوم دی پکار دی. یو ځل حضور علیه السلام موجود و، جبریل علیه السلام هم په دې کې حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه راغی. جبریل علیه السلام وی هذا ابوذر قد اقبل، دغه ابوذر رضی الله تعالی عنه تشریف راوړو. نو حضور علیه السلام ته تپوس وکړه او تعریفونه ولې تاسو دې پیژنئ؟ تاسو فرشتې دی خو انسان دی، تاسو دې څنګه پیژنئ؟ نو جبریل علیہ السلام هو اشهر عندنا منه عندکم، دا فرشتو کې دومره مشهور او مقبول دی چې دومره په انسانانو کې مشهور او مقبول نه دی. حضور علیہ السلام ته تپوس کې بما بلغ ماذا بلغ، دې مرتبې ته څنګه رسېدلی دی؟ نو جبریل علیہ السلام ته فرمایي د کې دوه صفت دي، یو لصغره فی نفسه او دویم کثرت قرأته قل هو الله احد. یو د کې ډېره عاجزي ده، او چې چا کې عاجزي زیاته الله پاک هغه له مرتبه ورکوي. من تواضع لله رفعه الله، څوک چې د الله د رضا لپاره عاجزي اختیار کړي الله ورله ډېر عزت وکړي او ډېر عزت به ورله الله ورکړي. ومن تجبر وضعه الله، څوک چې تکبر وکړي الله به هغه بې عزته کړي. نو د کې یو عاجزي ډېره زیاته او څوک کې چې عاجزي وي الله والا عزت ورکړي، د دنیا او د آخرت عزت ملاويږي. یو د کې دا صفت دی. دویم کثرت قرأته قل هو الله احد، دې سورت اخلاص ډېر زیات وایي، قل هو سورت ډېر زیات وایي، او قل هو سورت چې څوک ډېر زیات وایي الله والا عزت ورکړي، د دنیا عزت هم ورکړي، آخرت کې هم الله عزت ورکړي. حدیث مبارک کې چې کوم دی راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي چې دا درې واړه سورتونه قل هو سورت، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا درې واړه سورتونه چې کوم دی سهار هم درې ځله وایه، ماښام هم درې ځله وایه. یکفیک من کل شیء، د هر مصیبت نه ستا دپاره کافي دي. که سهار دې درې ځله دا درې واړه سورتونه ووایي تر ماښام پورې غټ مصیبت به په تا باندې نه راځي. که د ماښام دې دا درې سورتونه درې ځله ووایي تر سهار پورې غټ مصیبت نه به الله تاسو بیا بچ کوي. دې وجه نه دې کې ډېر کمال پروت دی. قل هو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې بهر ووته، په دې کې تیاره شو، طوفان چې کوم دی راغی، وسره عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه حضور علیه السلام سره و. حضور علیه السلام د آخري دواړه سورتونه شروع کړل، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. عقبه ابن عامر وایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا عقبه تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. ای عقبه ابن عامر تم دا دواړه سورتونه وایه، ځکه قرآن مجید کې د مصیبتونو د دفع لپاره نور داسې مؤثر سورتونه نشته څومره چې د دې اثر زیات، دا دواړه چې کوم دی ته وایه. نو حضور علیه السلام هغه صحابي ته دا حکم وکړو مصیبتونه راځي د هغې د دفع لپاره دا چې کوم دی دا دواړه سورتونه وایه، مصیبتونه به الله پاک چې کوم دی دفع کوي. حضور علیه السلام باندې سحر شوی، دې وجه نه علما وایي دا د سحر او جادو کولو منترو دپاره علاج دی، دا د نظر دپاره هم علاج دی. علما کرام وایي چې نظر دومره خراب چیز دی، د حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نظر دومره خراب چیز دی چې دا انسانان قبرونو ته رسوي، اوښان دیګونو ته چې کوم دی رسوي. اور د نظر اثر دا فوري اثري، د باید سړي نظر باز سړي چا نظر ولګي فوري اثري ته نقصان رسیږي. سحر جادو داسې فوراً اثر نه ورکوي څومره چې دغه اثر د نظر اثر زر وي. دې وجه نه دا د کوډو منترو دپاره علاج دی، نظر دپاره علاج دی، سحر جادو دپاره علاج دی. دا دواړه صورتونه حضور علیه السلام باندې سحر او جادو شوی. حضور علیه السلام هغې ذکر عایشې رضی الله عنها ته چې کوم دی کړی
وی عائشہ نے ته فرمایلی چې حضور علیہ السلام چې ما نه خبره هېرېږي د دین خبره هم نه هېرېده پر دنیا خبره به چې کوم دی هېره شوه نو حضور علیه شپږ میاشتې یو کال حضور علیه السلام باندې دا اثر و بیا حضور علیه السلام عائشې رضی ته وفرمیل چې الله ما ته د خپل مرض علاج وښود وی څنګه بخاري شریف دویم جلد کې حدیث مبارک تفصیلي راغلی دی حضور علیه السلام یې زه داسې ملاستم فکر سامرال یو مې سر ته ورځېدل بل خپو ته دا دوه فرشتې وي یو فرشته بلې دوایي بلې سړي باندې څه چل شوي بله دوایي مطلوب ورته باندې سحر شوی دی وی من ته خو دا سحر مې چا کړی دی وی لبید ابن العاصم لبید ابن عاصم یې همدغه لوریانو پې کړی دی وی په څه کې کړی وي فی مشت و مشادت و جوف طلعت ذکر مشت مشاته کې کړی د رسول الله وسلم د سر مبارک یا د ګیرې مبارک په مسکلي شوي ویښته د یو یهودي غلام په ذریعې سره یې حاصل کړي وو بیا د مومن یو انسان جوړ کړی وو بیا یو تار راغستی و تار کې یو لس غوټې ورکړې وې هر غوټه کې د ګنډلو ستن ورکړې وه خپل کوډې منترې جادوګانې پې ویلې وو بیا تار یې د مومن د انسان نه ګیر چاپېره کړی وو د کجوري په یو خوشه کې چې کوم دی یې ښودی وو بنو زریق قبیلې ته وایي دا یې چې کوم دی یو بیرې زروان یا بیرې زو اروان پای کې خودی و تحت رعوفت د پاسه به غټه غټه خودی و نبی صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې دا ټولې خبرې د فرشتو په ذریعه سره معلومې شوې او د پیغمبرانو خوب اخو وحی وي رؤیا الانبیاء وحی د پیغمبرانو خوب دا وحی وي یقیني وي لکه څنګه چې په هیڅ باندې وحی براله ده به یقیني وه او قطعي به دارې خوب چې به پیغمبرانو ولید نو دا یقیني او قطعي و حضور علیه السلام را بیدار شو ځان سره درې صحابه ملګري حضرت علي رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا درې صحابه سره ملګري شو حضور علیه السلام هغوی نور ټول لاړل حضور علیه السلام د دوی په سر باندې ودرېده صحابه کرام دوی ته لاندې ورکوز شو چې ویې کتل د هغې چې کوم دی هغه اوبه تکې زیړې شوې کانها نقاط الحنا د سحر او د جادو دومره خراب اثر و چې اوبه تکې زیړې شوې بیا حضور بیا ځان صحابه ولګېدل دا اوبې د هغې نه راویستل د کوهي نه بیا ګټه رالرې کړه ګټې لاندې چې کوم څیزونه پراته وو هغې راواغېستل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې راوړل رسول الله وسلم په هغې باندې دا دواړه صورتونه وویل په اتار کې 11 غوټې په دواړو صورتونو کې 11 آیاتونه دي یو آیت به وي نو یو غوټه به چې کوم دی اسپړدلې کېده دواړو صورتونه پوره شو 11 آیاتونه پوره شو 11 غوټې وسپړدلې شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک داسې پرانیستلی شه کانما نشد من عقال لکه یو سړی چا تړلی بیا پرانیزي حضور اسلام ته داسې دغه میلاو شو حضور اسلام ته چا وی عایشې ته وفرمایل چې دا حضور علیه السلام دغه سړی خلکو ته وښایي چې چا دا کار کړی حضور علیه السلام ته وفرمایل چې ما ته الله پاک صحت راکړه زه الله جوړ کړم زه نه غواړم زما د وجې نه چا تکلیف ورسي حضور علیه السلام هغې ته معافي چې کوم دی وکړه بهرحال دغې مقام باندې دا دواړه صورتونه راغلي